تلك حدود الله، دا الله قانون دی، دا الله حدود دی. ومن يطع الله ورسوله، چاچی اطاعت وکي دا الله او دا رسول، يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، الله رب العزت بداخلی بداسی باغات کی چې دراغه لاندې نهرونه بهیشي، خالدین فيها، همیشه به باغ کې وسیږي. وذلك الفوز العظیم، اور دا ډېر لوی کامیابی ده. ومن يعص الله ورسوله، اور چاچ نافرمانی وکړه الله او دا رسول، ويتعد حدوده، اور دا الله د حدود سے تجاوز وکي، يدخله نارا خالدا فيها، الله رب العزت به داخلي بداسی اور کی چې همیشه به کې وسیږي. وله عذاب مهین، اور د دې لپاره ډېر د رسوایی عذاب بوي. عزیزانو دا سورۃ النساء آیت نمبر 13 او 14 دو آیاتو کې الله رب العزت د میراث ډېر لوی قانون بیان کړي، اور دا هغه په اخر کې الله رب العزت فرمایي تلک حدود الله، دا د الله قانون دی. دا یو انجلی ته یو حصہ زوی ته دوی حصے، دا څه د بندگانو قانون نه دی، تلک حدود الله دا د الله قانون دی. پر دې باندې نن بحثونه شروع دي. الله چې چا زموږ د قانون پاسداري وکړي، اطاعت وکړي، زما او د رسول خبره ومنله، هغه د لپاره جنت دی، او جنت لوی کامیابي ده. یو دوه صفات د جنت بیان کو، چې هغه کې نهرونه دي او نور شان، هغه مخکې را روان دي آیتونه، ان شاء الله تفصیل به پکې بیان کو. د جنت کم کم نعمتونه دي. خالدین فیها جمله خاصه، چې همیشه په جنت کې وسیږي. مؤمن به همیشه په جنت کې وي، کافر به همیشه په جهنم کې وي. دا فیصله خاص ده. مسله دا دا چې چیرې څوک میراث نه ادا کوي ګناه ده، ډېره غټه ګناه ده. او که چیرې څوک میراث مني نه، دا غټ کفر دی. ټیک دی، میراث نه ورکول دا رقم دی، لکه لمونځ چې نه کوي، لمونځ نه کوي ګناهګار دی. که د لمونځ انکار وکړي کافر دی. د میراث انکار کفر دی. دا هم د الله قانون دی، د الله حکم دی. لکه څنګه چې لمونځ د الله قانون، د الله حکم دی. روژه د الله قانون، د الله حکم دی. زکات د الله قانون دی. هر څوک چې انکار کوي هغه کافر دی. میراث انکار کول دا کفر دی. اور نن دا پر جدید دنیا کې ډیر زیات مخ روان هم دي، اعتراضات شروع دي د الله پر دې قانون باندې. تلک حدود الله، پر میراث باندې اعتراض کول پر ملایانو اعتراض نه دی، پر دین اسلام اعتراض نه دی، دا باقاعده د الله پر قانون اعتراض دی. میراث د الله رب العزت خاص قانون دی. اور هغه نه پس الله رب العزت فرمایي چې نافرمانی وکړه، تجاوز وکړي، هغه په جهنم کې اور ډیر رسوایی عذاب دی. دلته لفظ استعمال شوی دی خالدن فیها، همیشه په جهنم کې. امام ترمذی رحمت الله علیه اور ټول فقها اور محدثین پر دې خبره متفق دي چې مسلمان به همیشه په جهنم کې نه وي. وخت اور جمله مش بیان کړو، مسلمان به جهنم له د دې د پارزي چې الته د خپل ګناهونو صفا کوي. په جهنم په ور به الله مسلمان څخه ګناهونه صفا کوي، به ورته مسلمان جنت لزي. د دې صدا معلومی شي خالدن فیها، چې همیشه په جهنم کې. دې صدا معلومی شي د منکرین میراث خبره شروع ده. که څوک د میراث منکری یا اسی کافر یا مشرکی، هغه به همیشه په جهنم کې. سورۃ النساء آیت نمبر 14 اور 13 مکمل سو د پوره رکوع د میراث متعلق سو خاص مسلې ډېری خاص ضروری. مال درس غټیږي په دیو جن نه کې باندې هفته ورځ په درس کې به ان شاء الله الرحمن هغه خاص د مسائل میراث مسائل بیانو. الله دې موږ توفیق ورکړي. الحمد